کورونو کې پراته دي، جنازې په سبا دي، دروازې به جنازه کېږي. مړي لا پراته دي چې پکې روغه وشوه. خدا یو داسې عجیبه غونته کې واقعه غونته کې شوې ده چې په 24 ګنټو کې دنه دوه مړي شوي هم دي او په هغه 24 ګنټو کې د دواړو فریقینو په خپلو کې روغه هم شوې ده. په دې کې دوه ځوانان لاړل، یو شبیر احمد و پکې او یو پکې سکندر. خو رپورټونه همدا یې شوي دي چې مانځه نه راوتل او په لار کې یو پارټي په یو ډز کړی دی، بل په بل ډز کړی دي. نو تاسو ته پته چې دوه فریقینو کې مړي وشي نو ډېر مان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. دا ټیم کې زه د ضلع بونیر ډسټریکټ پولیس افیسر عتیق شاه خان سره موجود یم. د دې واقعې تاسو سره ذکر کوم، د قتل واقعیات یا زموږ په معاشره کې نور واقعیات خو راپېښېږي، خو دا یو داسې عجیبه غونته کې واقعه غونته کې شوې ده چې په 24 ګنټو کې دنه دوه مړي شوي هم دي او په هغه 24 ګنټو کې د دواړو فریقینو په خپلو کې روغه هم شوې ده. په دې کې پولیس د جرګه هم زیاته سپورټ کړې ده، یقینا چې قانوني کاروایی هم شوې ده، خو دا جرګه ځکه سپورټ شوې ده چې ظاهره خبره د لا جنازې هم نه وي شوې، تدفین هم نه دی شوی او د شپې د جنازو نه مخکې د دې دواړو فریقینو ترمنځ روغه شوې ده. دا وقوعه څنګه راپېښه شوې ده، بیا د فریقینو ته دا موقع څنګه میلاو شوې چې دومره جرګې فریقین هم راپیدا شو، دوی ته موقع هم ورکړی شوه او هغه دواړه جنازې بیا په یو ځای شریکه وشوې چې چا یو بل ویشتي وه. عتیق شاه خان ډېره مهرباني ټیم راکولو. یقینا دا تاسو چې کوم اقدامات کړي دي خاص کر د ضلع په بونیر کې، دا زموږ د پښتنو د کام د پیښور د صوابۍ د چارسدي داسې واقعیات زیاتره زموږ د خیبر پښتونخوا په هر ضلع کې دي. زه به وایم خو دا داسې موقع فراهم کول چې بیا لکه زر تر زره دوی ته د جرګې یو نظام بحالول او هغوی ته دا موقع ورکول چې مطلب داسې مړي مه کوئ او زر تر زره خپل خپېمانتیا چې کومه تاسو کړې ده تاسو هغې کردار ادا کړی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ګل رحمان بھائی ډیره مننه، شکریا ستاسو بونیر ته په راتګ باندې تاسو ته په خیر علي وایو، مهرباني. بالکل تاسو چې د کومې واقعې ذکر وکړو دا زمونږ د ناوګۍ تاڼې حدودو کې شوې وه. دا د 28/4 تاریخ باندې دا انسیډنټ شوی و، تقریبا ماښام داسې یاد هغې نه لږ لیټ ټایم. دا اصل وجه دا ده چې دي ماشومانو جګړې شوي دي یا په ټلیفون باندې صدا سه رابطه یا لکه جنگ جګړه دغه جوړه شوې ده، وجه هم دغه جوړه شوې ده. په دې کې دوه ځوانان لاړل، یو شبیر احمد و پکې او یو پکې سکندر. دی مانځه نه راوتل یا سودا راتلل، خو رپورټونه همدا یې شوي دي چې مانځه نه راوتل او په لار کې یو پارټي په یو ډز کړی دی، بل په بل ډز کړی دی. ډز وشوې، یو طرف هم یو د غرم رضوان لاړه، بل طرف ته د بل د غرم رضوان لاړه. خو چونکې زه به دا ووایم چې د دې ټوټل کریډټ هاورز تاسو خو 24 ګنټې یاد کړئ، خو 24 نه 3-4 ګنټو کې دنه چې کومه د بونیر درنه خوږه جرګه ده، هغې کې سیاسي مشران، لوکل مشران، MPs او د کوم زمونږ چې د صدرانی دي، مشران دي، د مندان د جرګې مشران، وسره د بونیر چې کومه جرګه ده، د دې په سطح چې کومه غټه جرګه ده، نو دې مشرانو پکې ډېر ښه قدم اوچت کړ. ښه قدم یې دا اوچت کړ چې دی بر وخت څه وکړل، دی لګیا شو او بلکې ما ته پکې خپله د جرګې مشرانو رابطه وساتله چې په دې کې زمونږ هیلپ پکار دی. ما ته تر هغې تر حده پورې چې څومره هیلپ یې زما به ټول تاسو سره وي. بیا عبدالوکیل خان ډي سي پي صاحب سره ما رابطه وساتله، هغې ته مې وویل چې یاره تاسو که زما ضرورت یې زه هم را روان یم، خو که زما د راتلو نه مخکې تاسو په دې کې څه دی وایي دا جرګې مشران او کور جوړېږي نو دا ولا فوراً د دې هر قسم هیلپ وکړئ، مدد وکړئ چې دا کور جوړ شي. یقیني زه پې فخر کوم دا ډېر کم کېږي، دا په تاریخ کې ډېر کم کېږي او دا زما په دې سروس کې ما په فرست ټایم وکتل چې د یو کور نه یو مړی شو، د بل نه مړی شو، د دې دواړو چې دی نو یو حجره ده، یو جومات دی، یو جنازګاه ده. مړي کورونو کې پراته دي، جنازې په سبا دي، دروازې به جنازه کېږي. مړي لا پراته دي چې پکې روغه وشوه. زه پې ډېر فخر کوم په دې خبره، زه په دې جرګم فخر کوم. زه د بونیر د عوامو چې کم د پښتو غیرت مشران او کم د نیکویه خلک دي، دی باندې بالکل فخر پکار دی او دا درسي ولا ورکوم چې نیکسټ ټایم به مونږ هر قسم د دې نه زیات تعاون به کوو.
مقصد مې دا دی د خبرې چې لا مړي پراته دي روغ وشوه دواله خلک راځي هم په یو اجره کې ناست دي. اتیکشا خان اکثر چې مونږه ریپورټینګ کوو نو مونږ وګورو چې په کرایم میټینګ وي هغه میټینګ دوران کې لاندې ماتحت عملی ته عمده احکامات چې مطلب اشتیاري ملزم راشي ونیسي چا چې جرم کړي هغه عدالت ته راولي کسټډي واخلي هغې باندې اقبالي جرم وکړي او اکثر چې داسې وقوعات وشي پولیس لاړ شي زر تر زره کور باندې چاپوي د ملزم د ګرفتارۍ کوشش کوي. یقینا تاسو د معاشرې ته چې دا کوم د مثال جوړوي او یو داسې موقع تاسو فراهم کا چې مطلب داسې اړو د چا سوچ هغه طرف ته نه وړي. زه تاسو ته داد هم در کوم یقینا تاسو زموږ د پښتونخوا د پولیس ته یو قابل مثال یې دا جرګې ممبران تاسو زر تر زره څومره داسې هایر کا او دا اقدامات هم اپناو. د جرګې ممبران چې دي نو د الریډي د بونیر غټه جرګه دلته موجود ده او هغه ټوله جرګه پکې انوالو شوه. دا جرګه چې ده نو بیا د تحصیل په سطح باندې بیا هغه سب جرګې ممبران ځان له ملګري کړي دي. نو په دې کې ما خو تاسو ته وویل چې دوی پکې خپله قدم واخیسته مونږ ورسره پکې برابر هیلپ وکړو د هغې د جرګې چې کوم ډیمانډ و چې یاره مونږ سره تاسو هیلپ وکړئ. الان کې په دې کې مونږ ګرفتاري هم کړې وي هر څه ګرفتاري دي کې شوي خو چونکې چې د دوه کسو کور جوړېږي نو مونږ هیلپ سي چې راشي او جرګه ته اکسس ورکړه چې دی ملزمانو سره کینی او دا کور را جوړ کړي. هغه کور هم جوړ شو مړي په کورونو کې پراته دي دعا ته چې کوم ځای کې ناستي دعا ته دواړه مړي په یو اجره کې کېناستل. پکې جنازه ده د جنازې په کار دی چې ټیمونه چا به پکې سوي چا سوي هر رنګه خلک شته ماشته کې خو چې کوم د جرګې ممبران دي هغې پکې بالکل اټل دا فیصله وکړه چې دا بني چې یو جنازه به مخکې کېږي یو به وروستو کېږي دواړه په یو ځای مړي دي دواړه د یو کوڅې دي د یو حجرې دي د یو جنازګاه دي د یو قبرستان دي هم په یو ځای باندې دواړه جنازې په یو ټیم شوي دي. نو زه بالکل لکه دا زما په دغه کې دا په فرست ټایم شوي دي او زه په بالکل فخر کوم او امید دی چې د چا روغې نه دي شوي همدغې جرګې ته همدې خو خلکو ته زما دا بیا ریکوست دی د دې سوشل میډیا په واسطه ته چې د چا روغې پاتې دي نو دې کې دیم هلې ځلیو کې په دې کې د لږ لاس پی وي په دې کې د مخکې شي او تر کوم حده پورې زما یا زما د فورس یا زما د پولیس د هیلپ ضرورت یې زه به سره برپور کوم ان شاء الله. یقینا ګرانو کتونکو دا ډي پی او صاحب تاسو واورېدو مطلب په معاشره کې یو بل چاته مثال جوړېدل غواړي هغه جوړېدلو دپاره شاته چې دی یو ډېر غټ غټ ګامونه به مونږ پورته کوو ځان به خپله لمن خپله ملا به بل ته ټیټوه او مونږ به د امن راتلو د بل جون بچ کولو طرف ته به کوشش کوو. یقینا د اتیکشا خان چې کوم اقدامات دلته اپنو کړي دي په بونیر کې مونږ دلته په ضلع بونیر کې د جرګې واګدار چې کوم دلته عام کمیونټي ده هغې سره هم مونږ رابطې وشوې هغې هم د دې داسې اقداماتونه ډېر زیات خوشحاله دي ولې چې په معاشره کې دې سره امن راځي د یو بل سره مینه زیاتېږي بایچاره پیدا کېږي مونږ ته هم دغه لارې اپناول پکار دي چې کوم مونږ په علاقه کې ناظم دی کونسلر دی یا زموږ ایم پی ای دی یا منسټر دی او هغه د دې ضلع سره تعلق ساتي چې د دې دپاره کوششونه وشي چې د دوو فریقینو ترمنځ روغ او جوړه راوړي. وکیل خان ستاسو ډېره مهرباني قیمتي ټایم هم ماته راکوه دا ووایه چې دا وقوعه راپېښه شوې څنګه وه په دې محله کې د دواړو فریقینو ترمنځ؟ بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډېره مهرباني څنګه چې ما تاسو ته وویل چې دا وقوعه د دوو فریقینو په منځ کې د موبایل په یو بل سره په رابطو باندې شوې وه او رابطې لږې خوندورې نه وې نو دوی د دې نه مخکې کرکټ ګراونډ دی په هغې کې هم دوه میمې شوي بیا مانځه ته راله مانځه نه چې څنګه واپس د جومات نه راتله نو یو بل ته لار کې وړاندې وروسته شو یو بل باندې فایر وکړو د هغې په نتیجه کې د دوه کسان ولګېد او زخمیان شو چې کوم لوکل هسپتال دی د ناوګۍ هغې ته دوی ډېډ باډیانې رالي ډېډ باډیانې رالي او د دوی دواړه فریقین چې دي یو بل سره بالکل ګاونډیان دي د یو کلي دي او د دوی چې څومره ورثه دي نو هغې هسپتال ته راله نو تاسو ته پته چې دوه فریقینو کې مړي وشي نو ډېر لویه مسله ډېر لوی خلک راځي او رشتهداران راغلي نو ما د ټول سرکل نه نبري راوغوښته او هسپتال مې ټول کارډن کو او د هغوی جای وقوعه چې کومه وه هغه هم کارډن کړه او سکیورټي هم فریقینو ورکړه نور قتل و غارت نه مطلب دی قوم بچ کو او ریزلټ یې دا و چې پوره امن طریقې سره هغه مسله حل ته ورسېده. بیا چې څنګه د علاقې مشران دا زموږ میا صدیق باچا دی ډسټرک کمیټۍ چیرمین دی امن کمیټۍ هغوی راله او دلته ماندن لویه جرګه د مشران دي هغوی کال کړه راله فریقینو منځ کې کېناسته
او خبرې اترې پکې وکړې او موږ له سکیورټي ورکړې باقاعده او هغې پکې کامیابي حاصله کړه. نتیجه دا و چې یاره دواړه فریقین روغ وشوه. روغې نه بعد په یو دغه کې هدیره کې د هغې تدفین وشو، یو ځای جنازه وشوه. هغې نه بعد 3 ورځې مسلسل په یو هدیره کې په یو ځای کې د دواړو میتونو دعا کېده او خلک راتلو. یو خوشګوار ماحول مطلب دا دی پرامن طریقې سره جوړ شو. نو پولیس دې کې ډېر ښه ریسپانس کړی دی او ډېره ښه سکیورټي ورکړې ده. علاقې خلکو ډېر ښه اپریشیټ کو او د مشرانو چې کوم ایفرټس وکړه او د روغې وکړه فریقې نه نور تباهۍ نه بچ کړو. وکیل خان په بونیر کې خو زه به دا ویم چې ډېر د مرګ جوړې داسې واقعیت نشته، خو د بونیر د خلکو ته تاسو ته څه پیغام داسې ورکوئ چې مطلب د دې واقعې نه د داسې روغې نه چې یو سړی بل سړی ووژني بجای د دې چې بیا سبا کچرو کې یو بل سره ودرېږي، وکیلانو ته فیسونه ورکوي، هغه بدو نه بیا ډېرې زیاتې غټې دښمنۍ جوړې شي، د بونیر خلکو ته څه پیغام ورکوئ؟ زه خو دا پیغام ورکوم چې ښه خبره خو دا ده چې اول جرم نه کېږي او څوک انسان چې ژوندی خامخا به جرم کېږي. نو که داسې اول دا پکار چې یاره معمولي خبره خلک یو بل ته دغه کوي درګذر کوي او که داسې خبر راشي چې دغه شان مشران پکې راپاسي او مطلب د هغې انسداد پورې وکړي نو داسې حالت به نه جوړېږي. ښه خبره ده چې یاره دا مشران دغه شان اکټیو وي او فریقینو منځ ته راځي او مسلې ورله حل کوي. او زما دا پیغام دی د بونیر خلکو ته چې یاره خپلو کشرانو باندې خیال ساتي، موبایل فون مس یوز نه کوي او د هغې باقاعده نګراني کوي، اصلي دغه وله نه ورکوي، کلچر ته فروغ نه ورکوي او کنټرول کې ساتي او تعلیم باندې توجه ورکړي. نو زما خیال دی چې ښه معاشره به جوړه شي. خالد خان تاسو یو ډېر قیمتي ټایم اخلم، دا وایي زیاتره چې داسې ډزې وشي په علاقه کې یا قتل واقعه رونما شي، اکثر پولیس خپل موبایل چې دی دا کال کې نور نفري راوغواړي چې زو ځای باندې چاپه وي، اشتهاریان وي، خلک به تښتي. یقینا په دې روغه کې به تاسو هم آنبورډ به یې اخیستي، اعتماد کې به یې اخیستي. څومره تاسو سره دا رابطې شوي چې مطلب مونږ کینو مونږ په دې کې خبره کوو او تاسو سره څومره امداد کړی دی؟ مونږ خو د بسم الله الرحمن الرحیم د SP صاحب تاسو ته ټوله خبره واضحه کړه. مونږ ورسره بالکل سکیورټي والا ورکړی دی. مونږ مطلب ناشون اسپتال کې سکیورټي ارینجمنټ کړی چې دواړه فریقین په اسپتال کې بیا په ځای کې په کلي کې په ځای کې نو مونږ له پوره چې دغه ورکړی دی امن کمیټه والا چې کوم مذاکرات کول مونږ ورسره پولیس سپورټ والا ورکړی دی. نو زمونږ د سپورټ په ځای په کې کامیاب شو. نو آیا د دیو چې کومو کې د خپل د جرګه شوې ده یا د سپوله پټې یا سورا یا فی سبیل الله د معاف کړي دي؟ نه بالکل سب نه پکې سواری خو بند شوي دا خو یو قانوني تعزیري جرم دی مخکې به کېدو سو دغه نه کېږي او بالکل فی سبیل الله یو بل معاف کړی هېڅ هغه نه دی کړی. ګرانو کتونکو دا د پولیس چارواکي تاسو واورېده، یقینا زمونږ په معاشره کې چې کله داسې بدې پیښې را پیښې شي یو بل سره ډزې وشي، یقینا هغه واقعات چې دی لکه ورځ په ورځه د هغې نه بیا دښمنۍ نه جوړې شي. خو زه به ووایم چې مونږ چې کوم مونږ مشرانو ته کم تعلیم کم تربیت او هغه نه کوم مونږ هغه تربیت اخیستې وي نو زه به ووایم چې لکه مونږ هغه لاره اپنو کړو چې کوم زمونږ د الله او د هغه رسول مونږ ته ښودلې ده چې تاسو ځئ همیشه برداشت کوئ، همیشه د بل سره مرسته کوئ، همیشه د بل سره تعاون کوئ، یا نه د دې طرف ته چې مونږ د یو بل د خون د اغشتو دپاره نور چې دی د انتقام اغشتو دپاره مونږ لاړ شو او ځان ته هغه ټوپک رابالو. یقینا دا به مونږ ته نقصان راکوي، خو دا هله اپناویږي چې کله د قانون واکداري هم تا سره په دې دغه کې شریک وي. دا پولیس تاسو واورېد د دیو دا اقدام دا زه هم ستاینه کوم او دیو له قابل داد هم ویم. ډېره مهرباني وکیل خان، الله خوشحاله و آباد دره او همیشه دې تاسو الله تعالی هم هغه د دې کام د دې معاشرې دپاره قابل احترام او قابل دید وګرځوي. ډېره مهرباني، ډېره شکریه.